یو بیان مې مخې له راغی د پنجاب یو ډېر نامور مولا بیان یې ورکړی دی چې د بلوچستان او د پښتونخوا چې دا کوم حالات دي دا د دې وجې دي چې د دې دین سره نزدېکت نشته. ورګه شرم خدا دې چې دا چا ویلي دي مولانا طارق جمیل. اوس زه به مې په دې ښکارم خویندې مې هم ناستې دي چې د دغه طارق جمیل پوسټ مارټم درته کوم نو زه به مې په دې ښکارم. خو خو زه به تش دونه ورته ووایم د ولي خان بابا دا خبره مې یاده شي چې دوا کوه زموږ مشرانو ته طارق جمیله دوا کوه زموږ مشرانو ته چې تم د مذهب په نوم پیسې ګټې دوا کوه زموږ مشرانو ته چې نن تام ګیره پرېښې ده او ټوپۍ ده اچولې ده ګنې د نیکه تپوس دې کوه خو زموږ مشران نو ستا په سر به نن همغه شی پروت و ستا نیکه سیکو دا پښتانه درغلي دي او تاسو یې مسلمانان د خټک صاحب خبره نن هر سړی د هغې محبوبا سندرې وایي خټک چې به د ځان سره جوړله کله کله نن هر سړی فوج پسې لګیا دی نن هر سړی ادارې پسې لګیا دی. د مشروطه علوم کتاب چې وګورې د 65 جنګ صاحب ما ګټلی دی د 71 جنګ صاحب ما ګټلی دی او د کارګل جنګ ما ګټلی نور څه غواړی د 65 خو بیا هم خیر دی خو د 71 خو ظالمه ډېر لوی شرم و هغه د دنیا فوجیان هلته سرنډر شوي ټولو خلکو ته پته ده بیا هم ما جنګ ګټلی دی. تاریخ ما ته دا ښیي تاریخ کې ما ته وایي د قیوم خان نه لوی شی جوړ کړی دی خیر د محمد علي جنان هم لوی شی جوړ کړی دی. نو زه د دروغو تاریخ وایم موږ الحمدلله روڼو هغه خلک چې حکومت نه غواړو او نه م شوق شته ځکه چې دا زه بار بار وایم په پاکستان کې حکومت د عوامو حکمرانی نه دي کول د فوج غلامي کول او دې د فوج غلامۍ ته موږ چرې هم نه یو تیار. صدر صاحب بل ځل په لا کالج کې پروګرام جوړ کا ایمل د چا پلار هم نشي منې کولی دې به لا کالج ته درځي یو کرنیل بناستی هغه به ټولو چینلو باندې کنټرول ساتي او د هغه د مرضۍ نه بغیر دی یو خبرو چلی نو ستا د ملک هر ستن غلامه ده او پارلمان خو بیا له خیره دا ما غوره سنټ کې مې وایي چې په کوم پارلمان کې د دغه بوټ والا په شان خلک دي دا نوم یې رانهیر شو بوټ به یې ګرځو ورځی و فیصل دقه یا نور داسې ډېر ښکاره موږ سره هم په دې پارلمان کې ناست دي چې ورته وګوره هسې کچه کچه ښکاره شي نو چې په کوم پارلمان کې دغه خلک ناست دي هغه پارلمان آزاد کېدی نه شي هغه چاړهګان دي ګونګیان دي هغه روز ورته زه ودرېدم همت مې وکړو د دې بابا قام ما ورته د خدای ظالمانو راپاسئ هغه محمد علي جناح آزادو چې سیاست کوو د باچا خان بابا د نظریې د لاندې کوو نو هغې کې لومړنۍ نقطه دا ده چې طاقت اختیار دا به د عوام هغه کو په هر طرز کوو په هر شکل یې کوو په هر لار یې کوو هدف به زموږ یو وي
نه ټوپۍ منو، نه بوټ منو، نه ګاون منو، نه قلم منو. طاقت د خړسري دی، طاقت په د خپل خړسري دی. بیرونی قوت په جادو یا په څه نورو طریقو د قام له نقصان نشو ورکولی. هغوی دلته ځان لا خرکاران وټاکل. یو هغه خرکار کم چې ما غوره سینټ کې مو وی چې د هغه کار څه دی؟ سلوټ. نو لومړنۍ راله هغه خرکار وټاکه د کم کار چې سلوټ دی، هغه ته سلوټ کوو. نن هم هغه د دې ملک په الټا نورو خلکو ته سلوټ کوي او هغه اخري حد پورې په دې کوشش دی چې دا قام پښتون قام په څه شکل راغونډې کو، تاریخ ورله ختم کو، کلچر ورله ختم کو، ژوند ورله ختم کو. خو چې څونه ګناهګار دغه سلام الدین صاحب دی، زما په سوچ د قام کلتور، د قام روایات او د قام ژوند ته ملا او اقمره نقصان رسول. انتها پسندی ته چا بوتلی؟ آیا ننم په زیاتر جماعتونو کې د جهاد خبرې کېږي او که نه کېږي؟ دا هماغه سوچ، هماغه نظریه، هماغه فکر کم چې د تیرو تقریبا د پاکستان لومړی ډیکټیټر د ایوب خان فیصله وه او د هغې نه واله تر دې وخت پورې موږ پښتون قوم د جهاد ښکار شو. موږ پښتون قوم چې په مذهب مین یو، په خدای مین یو، په رسول مین یو، من حیث القوم مسلمانان یو، د مذهب په نوم ووالی شو، د اسلام په نوم ووالی شو. زه آیا د خپل ریاست نه دا تپوس کولی شم چې دا کم جهاد و چې دا په موږ روا و؟ دا کم جهاد و چې دا په مسلمان باندې روا و؟ دا کم جهاد و جهاد دی کم کې چې په جماعتونو حملې کېږي؟ نن موږ ټول په دې پوه یو چې دا په دې سیمه، په دې منطقه د غټ قوت، د طاقتور ملک د امریکې یو پلان دی او هغه تش زمونږ د پاکستان دپاره نه دی، هغه د ټولې سیمې دپاره دی، هغه د ټولې منطقې دپاره دی. او د هغې وجه دا ده، نور څه وجه نشته، طاقت او پیسه. لومړنې تاسو د امریکې کردار ته وګورئ چې هغه د خپل طاقت په هوس کې قومونه ختم کړل، ملکونه ختم کړل. او نمبر 2 هغه دونه هوښیار دي چې هغې ما او تا جنګوي، ما سره هم امریکې اصلوي، تا سره هم امریکې اصلوي، په ما هم اسله خرڅوي، په تا هم اسله خرڅوي. او د تېرو 100 کالو نه د امریکې د ټولو نه لوی ذریعه آمدن دا آرمز اینڈ ایمونیشن. اوس دې ته سوچ وکړئ، یو سړی روزګار د ټوپک کوي، هغه به امن خوښ کړي؟ که هغه امن خوښوي بیا به هغه ټوپک او تمانچه په چا خرڅوي؟ که د پاکستان مسله ده نو که څوک یې مني او که څوک یې نه مني یا که څوک تیریږي، انشاءالله موږ په هغه ورځ پیدا نه یو. دا د امریکې مسله ده. که د افغانستان مسله ده، دلته یاران پاڅېدل
افغانستان کې وی غلامی ختم شو د افغانستان وی د غلامۍ زنجیرونو شټول نرونو بلکې صدا غنم چې زمنګ د افغانستان رونا خويندې په یو بل شکل په غلامۍ کې محتاج شو دا طالب څوک دی کم طالب چې په افغانستان کې مشري کوي دا د چا نماینده دی آیا دا د افغان قوم نماینده دی زه نه منم آیا هغه د افغان ریاست نماینده دی زه نه منم هغه بالکل د امریکې او دا خپډاګه مونږ وایو چې امریکې سره سره د افغانستان په موجوده او په تیرو صورتحال کې د پاکستان پورا کردار او د دې وخت ضرورت ان شاء الله زبدر سریم زبد आवाज چتوم سوندانو نه مې دا تمره چر سره بودريږي چې د تعلیمي ادارو دننه چې دا کوم ظلمونه روان دي د دې واحد او واحد یو حل هغه لار دا نه ده چې ته د ادارې ملټرایز دا هغه لار دا نه ده چې ته د طالب علمان غیر سیاسي کې بلکې د دې لار دا ده چې زمونږ طالب علمان د سیاسي شي او باقاعده راځي چې یو تحریک وچلو د سټوډنټس یونین د بحاله او تر هغه حد پورې ودرېږو تر څو پورې چې موږ د سټوډنټس یونین بحال کړی نه چې ماشومان د خپل حق لپاره خپل आवाज اوچتوي د طارق جمیل په شان مولا راپاسي دا کردار ته وګوره او هغه راپاسي او هغه پښتون قوم لدا تا نه ورکوي چې ستا حالات ځکه خراب دي چې ته دین ته نږدې دی د پښتون قوم حالات مولانا د دین د وجې دي خو هغه دین نه کم چې د خدای د غاړې راغلی دی دا مسلې دا اسلام نه دی مولانا کم چې تاله د امریکې نه راغلی دی او هغه اسلام نه د امریکې نه راوړی دی او زما قام دې په تباہ او برباد کړی دی فرق به عمران بدله لګي چې هغه د وزیر اعظم د کرسۍ نه کوس کړی دی بل بدله لګي چې هغه به تمه وکړي دي چې صدر بر اعظم او په دوه صوبو کې به حکومت راځي او نن هم وخت دی چې دا دفاعي ادارې دي د ذات نروزي او د ملک لپاره د سوچ نن هم وخت دی چې دا دفاعي ادارې د خپل عیش پریدي د دفاعي ادارې کار کانفلیکس جوړول نه دي د دفاعي ادارې کار سیمټ خرڅول نه دي د دفاعي ادارې کار پراپرټي بلډینګ نه دی د دفاعي ادارې کار NLC نه ده د دفاعي ادارې کار ټرانس بارډر اکنامک اکټیویټي قتل نه دی بلکې د دفاعي ادارې کار د خپل هدف پورې دی د خپل دفاع پورې دی نن د پاکستان پریدي نن د کوټا پریدي نن د کوټا سمیت په ټول ملک کې د خپس پشان چې دا دفاعي اداره په ملک د ملک په وسایلو د ملک په نظام پرته ده دا د فریدي او په دغه ناره د عملو کې کومه ناره چې زمونږ دی یو ځوان والا چې د دفاعي